بسم الله الرحمن الرحيم. حرف يوزي لكلي مع دا معانقي مخفف معانقات ترغال وتوتوي ودا علامه پداس دے کې لیکلی وي چې د یو آیات دو تفسیر کول ممکن وي نو یو تفسیر مطابق به وقف یو ځای کې او د دویم تفسیر مطابق به په دویم ځای کې وقف کې. لہذا پدې کې چې کوم ځای کې وقف کولی شي نو یو ځای کې به وکړي، خو یو ځای چې وقف وکړي نو بل ځای کې بیا وقف دویم نه کوي، یو وقف به کوي دویم به نه کوي. مثال په طور ذالک مثلهم فی التورات نو دغلته درې ټکي لیکلي دي، ورپسې ومثلهم فی الانجیل نو دغلته بیا درې نقطې دي، او په حاشیه باندې به لیکلي معانقه میم عین یا معانقه. نو په دې ځای کې که په التورات باندې وقف وکړي شي ذالک مثلهم فی التورات نو الانجیل باندې بیا وقف کول به جایز نشي. ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، د انجیل سره بیا وقف نه کوي. او که الانجیل باندې وقف وکړي ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل نو التورات باندې وقف کول درست نه دي، او که په دواړو ځایونو کې وقف ونه کې نو دا درست دي، او د دې نوم د مقابله. ورپسې سکته، دا سکته علامه د دې ده چې دې ځای کې ودرېدل پکار دي، خو سا به نه ماته، سا به ماتېږي نه، او بریک ولګوه. عموما سکته په هغه ځای کې راوړی شي چې کوم ځای کې ملو لوستلو سره معنی کې غلط فهمی راځي. ورپسې وقفه، دا د سکتې نه یو پټې زیات سات ودرېدل وي، خو سا به دلته هم نه ماته. او ورپسې قاف دی نو قیل علیه الوقف، ویلی شوي چې دلته وقف شته. مطلب د دې دا چې بعض حضراتو په نیز باندې دی کې وقف دی او د بعضې په نیز باندې وقف نشته. او قف د دې معنا ده ودرېږه. دا په داسې ځای کې راوړی شي چې کوم ځای کې د لوستونکي دا خیالم کیدی شي چې دې ځای کې وقف کول درست نه دي، نو هلته یې لیکلي قف ودرېږه. صاد لام یې صلې دا لفظ چې کوم ځای لیکلي نو الاصل اولاد د هغې مخفف دی. د دې مطلب دا چې ملو لوستل بهتر دي، او صاد او لام یو ځای کې لیکلي نو دا د قد یوصل مخفف دی. دې ځای کې بعضې خلک ودرېږي او بعضې ملو لوستل خوښوي، او کله په دې حاشیه لیکلي وقف النبي صلی الله علیه وسلم. وی دا هغه مقاماتو باندې لیکلي وي چې په کوم ځای کې د روایاتو مطابق پیغمبر علیه السلام تلاوت کولو کې وقف کړي وي، نو دغه ځای ته وقف النبي وي.